د یهودو زموږ سره پر درو خبرو حسد دی، عناد دی او بغض دی. درې خبرې. اوله خبره دا ده د الله رسول فرمایي الله پاک کعبه شریفه مشترک کړې. نه یهود کعبه لري، نه نصارا لري، نه مشرکان هیڅ څوک کعبه نه لري. او دویمه خبره دا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په دا هفته کې اووه ورځې دي، د دې اووه ورځو سرداره چې دا هغه د جمعې ورځ ده یا د جمعې شپه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یهود خطا سو د هفتې ورځ شوله، نصارا خطا سو د اتوار ورځ شوله، الله پاک د جمعې ورځ وماته راکړه، زما امت یې راکړله. ځکه دا یهود زموږ سره عناد لري، ځکه دا یهود زموږ سره بغض لري، ځکه دا یهود چې دی هغه زموږ سره حسد چې دی هغه لري. او یو توری دا دی اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم یا الله موږ ته صراط مستقیم را نصیب کا. انعمت علیهم د هغه چا لاره چې تا انعام ورباندې کړی دی، نبیان را واخله، صدیقین را واخله، شهدا را واخله. چې کله امام دغه تورې ووایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یا الله د هغه لارې مې وساته چې پر چا تا غضب کړی دی چې هغه یهود دي، د هغه لارې مې وساته چې یا الله څوک تا ګمراهان کړي دي هغه نصارا دي. نو د شا د خوا ټول مقتدیان وایي آمین. د الله رسول فرمایي یهود زموږ سره پر دغه باندې حسد